علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. کتونکو امید لرم چې روغ جوړه خوشاله وي د ژوند په خوشحالو موضوع کې وي. چنګ بیګا چې کوم حالات تیر شو د چاندګرهن نو د چاندګرهن واقعیات چې کوم راغلیو نو په هغه کې زمونږ د خلکو سرولو او سکردارو اول ځا او راپسې نور کتون کی بیګا مخفله موبایل نیولې او کیمرې ته سپوږمۍ ته ساري او کاته مې ورته خبرې مې کولې او استغفار مې شروع کړو. په کمنټ کې ما نماز خصوب چې کوم اعمال دي ما هغه ورکړو. زما خو بالکل یقین نشي زمون خلک خاصی د هر څیز مذاق وړاوي ازینې به کې وای دا بس وای اسمان کې رڼا شو نو په اسمان د ډېر وخت نه رڼا کوم وخت رڼا نه د شپې خلک مختلف خبرې کوي دا چې داغه چللې چونکی چې کلم سپوږمۍ داسې تندر ونیسي نو په هغه کې به نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه به نماز خصوب پړاو او د هغې سره به مسنون دعاګانې هم ویلې او مونږ خلک چې کوم یو مونږ خو دعاګانې پرېږده افسوس چې بس مونږ څه تماشې کوو راوتي بوس بوس ته ګورو چې لکه سپوږمۍ څنګه ده او څنګه نه ده او څنګه چل دی او څنګه چل نه دی. زه په خپله وضاحت خود زه خپله خبره کوم زما چې کومې غلطیانې زه هغه وایم چې ما موبایل اخیستی و بس بره مې نیولی و کې بس ویډیو مې کوله او خبرې اترې مې کولې استغفار مې کوو خو چې کوم حکم و کوم څه کول پکار خو ما ونه کړه چې ما نه دي شاید تاسو هم نه یې کړ کوم چې نمازي خصوب کوم مونځ دی که نه نه خو موږ نه دی کړی نه تاسو کړی نه ما کړی هېچ چا نه دی کړی. په داسې حالاتو کې زه یم که زه یم او که تاسو یې د الله د عذاب مذاق وړول بالکل نه دي پکار. موږ له استغفار کول پکار دي موږ له نماز خصوب چې کوم دی موږ له هغه دا کول پکارو چې څه راځي نو د هغې متعلق موږ له په ټایم الله ته متوجه کول پکار چې موږ الله ته متوجه شو استغفار وکړو نفلونه وکړو. خو موږ راځو بس فیسبوک ته ځم کېنم یوټیوب ته کېنم ټیک ټاک ته کېنم د بلا چې خلک یې سیري بس د ټیک ټاک او د یوټیوب ته ګوري خو دې ته نه ګوري چې یاره موږ د په دې وخت کې زموږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د کوم حکم کړی دی موږ له څه کول پکار دي خبر هېڅوک نه ګورو اول زه نه ګورم پسې تاسو نه ګورئ نو موږ له پکار دي چې په داسې موقعو باندې د علما کرام نه ځان پوه کړو او چې کوم څه کول پکار دي هغه پکار چې موږ وکړو. بېګا داسې ویډیو کتل وه نو زه ستاسو شکریا ادا کوم چونکې پکار دی چې موږ خو ما په ویډیو کې هم دا پیغام ورکوو چې تاسو ته پکار چې استغفار وکړئ د نماز خصوب چې کومه دی هغه ادا کوئ او استغفار کثرت سره کوئ. خو دا زموږ غلطیانې دي الله زموږ په حال رحم کرم وکړي او ګورې د الله عذابونه ډېر زیات سخي د الله فقر ډېر زیات سخي او د الله عذاب ته هېڅ نه ټینګېږي. نو موږ له پکار دي چې موږ د الله طرف توجه وکړو او هر چا د خپل ګناهونه معلوم دي. تاسو د شپې سملی که نه او په خپل ګریوان کې سر ښکته کوئ سوچ وکړئ چې ما په نن ورځ څومره ګناهونه کړلي. تاسو د خپل ګناهونو په خپله احساس پیدا شي خپل حساب کتاب په خپله د شپې کوئ د کال حساب نشي کوئ که نه هره شپه ځان حساب کتاب کوئ چې ما نن ورځ کې څومره ښه کړلي څومره بد کارونه کړلي څومره مې خلک خفه کړلي څومره مې الله راضي کړی څومره مې الله ناراضه کړی دی. موږ د الله پاک په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او دا د الله پاک زموږ په عملي ژوند کې راولي. وما علینا الا البلاغ.